او دا خیرنه خبره کړم عطای عطا امام بخاری کې دا خبره ذکر کړې ډېره ښایسته خبره ده. عطا فرمایي وي چې ما ته عبدالله ابن عباس فرمایل چې ستا جنتی ښځه لیدلې دنیا کې؟ چې ما ورته فرمایل چې نه ما خو نه لیدلې. چې عبدالله ابن عباس لاس نه ونیومه او چې ما ته ویل چې راشه جنتی ښځه درته وښیمه، ځکه دا جنتی ښځه ده چې موږ ته رسول کریم آقا علیه السلام ښودلې چې دا جنتی ښځه ده. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې په دنیا کې په روی زمین کې جنتی ښځې سره میلاوږم. چې روان یم په ډېرو خلکو باندې یې تیر کړم چې پورې داسې د تک تور رنګ والا، د تک تور په حدیث کې راغلی اسوده رنګ نه تکه توره یو ښځه ناسته ده. عبدالله ابن عباس ما ته وفرمیل دا پورې چې کومه د رنګ نه تکه توره ښځه ناسته ده دا جنتي ښځه ده، ځکه نبي علیه السلام په ژوند مونږ ته فرمایلي و چې دا جنتي ښځه ده. عطا فرمایي چې ما عبدالله ابن عباس نه تپوس وکړ چې څه وجه به وه چې پیغمبر علیه صلات وسلام به ورته جنتي ښځه ویلي؟ چې ده ورته وي چې هاو یو وجه وه چې موږ ناستو کیسه ورته. عبدالله ابن عباس فرمایي موږ ناستو او دا زنانه راله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې یو تکلیف راځي بیماری، زه एकदम را وغورځږم، که سړي که ښځي که محفلي که سرکي که بازاري، او د هغې نه وروستو بیا زه شروع شم د خپلې کپړې شلومه. یا رسول الله زما ټول بدن ښکاره شي، ما کله کله عورت هم ښکاره شي، سر م هم ښکاره شي، ما ته هېڅ پته نه لګي. بس زه راغلی یم. اوس دغه حدیث کې خو ډېر مسایل ثابتېږي، وخت کم دی. ګوره د صحابو دا عقیده وه، لکه دا صحابیه وه چې کوم غم درد تکلیف انسان ته راپېښ بشو صحابه بل چرته نه تلي، ډایرک رسول الله له راغلي او دا یې ایمان و چې ما تکلیف که په یو دربار کې حل کېږي هغه دربار رسالت دی صلی الله علیه وسلم. ډایرک راله نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي ما دپاره دعا وغواړه چې دا تکلیف دا زما خدای ختم کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې نه ورته ویلي چې ډایرک لاړه شه مونځ وکړه رب نه دعا وغواړه، نه. امام بخاری تاسو اوچت کړی پیغمبر علیه السلام دوه اختیار ول ورکړي دي، ورته فرمایي ان صبرته که چېرته تا صبر وکړه الٰه العالمین په دغې قضا باندې تا رضامندي وکړه او داسې ده ووي چې رب تا داسې خوښه یم زما خوښه ده، رضا بالقضا چې څه ته ما خوښه ده، که دا کړی رب جنت درک جنتی، او کته چې دعا وکړه زه به دعا وکړم ښه به شي. یعنې نبي علیه السلام ته اختیار دی، رب لا یزال ورته ستا خوښه ده، که چې دعا راته وکړه دعا درته کوم دا بیماري به ختم شي، بیا به نار باندې راځي. خو که صبر ده وکړه رب لا یزال په قضا باندې د رضامندۍ اظهار وکړه او وابي چې بس رب ته رضایي رب زه رضا یم، رب دا بیماري ستا خوښه ده، رب زما خوښه ده، نو رب لا یزال د طرف نه ته جنتي رب جنت درکوي. عبدالله ابن عباس فرمایي چې هغه الفاظ ما اوس هم په غوږو کې دي چې دغې زنانه ورته وفرمیل چې یا رسول الله ما زما د رب په قضا باندې رضا ده، زما د رب په رضا باندې رضا ده. حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې ستا د رب په رضا باندې رضا ده، رب په قضا باندې زتم جنتی. اے صحابو که څوک جنتی ښځه ګورئ په دنیا کې دغې زنانه ته وګورئ څومره لوی اجر دی. خو وی چې بیا چې کله لاړه که نه بیا را واپس شو. عبدالله ابن عباس فرمایي چې رسول کریم آقا علیه السلام ته وفرمیل چې ښځه دومره دعا خالي وکړه چې دا کپړې نشلومه راغورځږم را تکلیف دی خو چې زما بدن نه ښکاري، ستر ما نه ښکاري، سر ما نه ښکاري، بس چې دا کپړې پکې نشلم. رسول الله هم رسول الله دی، بیا نبی علیه السلام شان هم شان دی چې صرف دومره ورته ووي چې ستا په بیمارۍ کې به دا شی نن نه پس نه وي. عبدالله ابن عباس فرمایي چې زمونږ په وخت کې په دغې زنانه باندې ډېر کرتې دا بیماري راغلې خو بیا یې چېرته خپلې کپړې نه دي شلوي.